د دې باره کې قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي سورې احزاب کې چې ای پیغمبر سلام د خپل بیان ته وایي د خپل زنانو ته وایي چې کله دې په ورځین په پرده کې بوزي څه کې بوزي پرده کې بوزي دا قرآن کې الله فرمایي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. دا قرآن کې الله فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تر خپل بیانو ته خپل لونو ته او د مؤمنانو د حضرت وایا چې کله دې د کور نه باروزي نو دې به چې کوم نه په ځان باندې پرده راچی په پرده کې بوزي. نو موږ په کار دی چې زموږ زنانه په پرده کې باروزي او بغیر د ضرورت نه بار امانوزي. د زنانو د پردو باره کې خبره شوه چې دای د پردې وسنګ ترتیب نو قرآن کې الله تعالی صفایتونه راغلي چې دی به د کور نه بغیر د ضرورت نه بار نوزي کوزي به نو په پرده کې بوزي دومره پرده کې بوزي چې بالکل عورت نه ښکاري. او د عورت ته د عورت ولې وي عورت خو هغه ته وي چې انسان یې پټي نو عورت ته د ښځې ته عورت ځکه ویل کېږي چې دا وټوله پټي البته دومره لاسونه او دا چې کوم دی نو معمولي سترګې او د خپو د لاندې د ویښونه د ګیټونه لاندې دا مجبوري ده که دا پټي نو بیا ودې کې ګرځېدل کار مار ودې کې ګراني او که سترګې پټي نو بیا چې کوم دی د مخې لاره ګرانه وي یا ودې نو په دې وجه موږ په کار دی چې موږ څوک د پردې چې کوم دی نو خاص خیال ساتو زنانو تر دې ډېر زیات وکړو ځکه نن سبا کوم حالات روان دي تاسو ګورئ چې د پردې بالکل نوم و نشان نشته په دې کلو کې خو بیا هم ګزاره کېږي خو که چېرته بار وځي بازار ته نو بالکل اول خو چې کوم دی نو برکې شته نه که برکې شته نو داسې برکې دي چې پیشني دي یاد مو دی نو په هغې کې هم ګناه ده ځکه چې داسې کپړه داسې صادر په بدن باندې راځي چې خلک هغې طرف مایله کېږي نه او صفا حدیث کې راځي چې داسې ښځې چې دي چې کوم دی نو ځان طرف له خلک مایله کوي او خپله به خلکو طرف له مایله کېږي وي داسې ښځې به جنت بوی هم چې کوم دی نه ویني. دا زموږ لپاره ډېر د افسوس خبره ده موږ له پکار دی چې خپله ځانونه پوهېږو په دې خبره باندې اول چې کوم دا چې بغیر د ضرورت نه بار نه وځي که چېرته وځي او خاص ضرورت وي نو په پرده کې وځي څه کې وځي پرده کې داسې قسمه بورکه به یې چولي چې پای کې د دې بدن نه ښکاري. نو بورکې په دوه درې قسمه دي یو داسې بورکه ده چې تنګه ده بالکل مکمل دی کې بدن ښکاري نو دې خو څه فایده نشته دا هم ناجایز ده. یو داسې بورکه ده چې بالکل منقش ده سم ښکلې او مکمل ارسه نقش و نگاره به کړی دی نو بیا دا هم ناجایز ده. دا کې څه ضرورت شو دا خو بیا چې کوم دی هم کپړې ته ولې پټې هغه هغه دي که نه ښکلې کپړې دي خلک ځان طرف له میله کېږي سړي نو په دې وجه دا کپړې ته پټې کړه دا خپل بدن ته پټ کړه نو که ته داسې بورکه واچې چې هغه نور هم منقشه وغیره نو بیا دا هم مسله ده. البته داسې صادر داسې بورکه چې هغه چې کوم دی خلک ځان طرف له میله کوي نه نو دا قشنه وي او که چېرته دا نور دا وګورې لکه اوس پړونې نشته بورکه نشته لوپټې په سر کړي دي یا چې کوم دی داسې کپړې دي لوپټې دي چې پای کې ویښته ښکاري دا مکمل ناجایز دي. په داسې ښځو باندې الله تعالی او د هغه د رسول او د ټولو فرشتو په دې باندې لعنت وي نو چې داسې ښځه د کور نه وځي د الله پرې لعنت شروع کېږي نو دا به چې کوم دی څه خیر وړي شیطان ورپسې لګېدلی وي او حدیث کې دا هم راځي چې دا ښځې دا د شیطانانو جال دی په دې سره دا چې کوم دی سړي څه کوي دا چې کوم دی راکاږي ځان لګېږي پکې. او بل دی کې دا خبره هم ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات کېدو نو یې دوه فتنې پرېږدم یو مال یو ښځه. تاسو ګورئ چې اکثر جګړه ده اکثر څه دي جګړه ده نو دا به چې کوم دی په څه باندې یا په مال باندې او یا چې کوم دی نو په ښځه باندې جګړه څومره جیدادونه بنګلې کورونه غمونه هر څه خادۍ پکې روانې شوي او رشتهداري پکې روانه شوه د دې څه وجې د دې ښځو د وجې نه او یا چې کوم دی د مال او دولت د وجې نه. نو په دې وجه دا میسج زما هغه خویندو لري چې کوم خویندې چې کوم دی نو هغې سرتور سر بغیر د لوپټې یا لوپټه کې باروزي یا بورکه وي خو سې بورکې نه وي او یا مخ نه پټه یا چې کوم دی د بدن اندامونه ښکاري یا کپړې چولي خو دومره نرۍ وي چې هغې کې بدن ښکاري یا چې کوم دی صادرې په سر کړي هغې کې ویښته ښکاري نو دوی به دې باندې ګناهګارېږي د جهنم د تلو سبب ګرځي. نو خویندو ته زما یو درخواست دا چې د الله د رضا لپاره اول خو د کور نه بهر نه وځئ او که چېرته د کور نه بهر وځئ نو بالکل په پرده کې وځئ ځکه دا ستاسو لپاره چې کوم دی نو د عزت خبره ده او دا ستاسو لپاره د جنت د تلو خبره ده. او اوس خو پکې لا نوې مسله راوتې ده په فیسبوک باندې په ټیک ټاک باندې او په یوټیوب باندې خلک راځي ښځې او ویډیوګانې جوړوي او هسې بیسې ویډیوګانې جوړوي څه فایده څه مقصد وغیره نشته صرف د پیسو د ګټلو لپاره خپل د بدن آرایش وغیره کوي
دا څومره د افسوس خبره ده زموږ عزتمندو چې زموږ یو مسلمانه ښځه چاہے پنجاب والے دی چاہے سندھ والے دی چاہے بلوچستان والے چاہے خیبر پختونخوا والے دی کار څوک دي او کم سے کم چې مسلمان دی نو دی په پرده کوي دی د پردې خیال ساتي ورنه دا به جهنم ته تلو سبب ګرځي په یو څو لږو پیسو باندې ولې ځان ته جهنم چې کوم دی نو هغه چې کوم دی هغه خوښوي بلکې ځان ته جنت خوښوي خپل عبادت وکړي د خپل خاوندانو خیال وساتي د خپل مور پلار خیال وساتي په کور کې نه او د بازار نه پرېږدي خاوندان ورونه بایګان نشته ای ولا کپړې مې وړي ای ولا پیزار مې رسول لوري خپل مزه پردو سره خبره کول د سخت ګناه موږ له پکار در چې موږ داسې قسمه بازارونه خپل ځانانه منې کو او کوم ځانانه زموږ خبره اوري نو یې په کار دار چې دا کې دغه نس شي د دې نه منې شي به پردګي ځان ختم کی او خپل په پرده کې زموږ مسلمانان هغه تاسو ګوره فاطمه رضی الله عنها فرمایي د پیغمبر سلام لحد جګر هغه چې زما جنازه وزي د شپې وزي وی چې د خلکو په صادر باندې چې کوم دي نظرونه ورزي نو څومره د افسوس خبره ده بل ناشنا خبره ده که تاسو چې لیدلی وي چې دا کوم زنانه چې کوم دی وفات شي او بیا قبر دی اوسي نو خلک بالکل پرده کې وي چې څوک یې ونه ویني یا ودی نو چې څنګه دا زنانه مړه ده او خلک پرده ساتي دا چې کله زنانه ژوندې ده نو داسې پرده خیال ساتي یا ودی نو په دې کې موږ په کار دی چې موږ پرده خیال ساتو او د خپل پړونو د خپل صدرونو د کپړو خیال ساتو داس نری کپړې داس نری لپټې چې په کې بدن ښکاري پای کې مونږ کی په نری لپټه کې بالکل مونږ نه کیږي که څوک مونږ پکې چا کړی وي او کاری کړی دوه کاله دا مونږونه واپس راګرځي دا مونږونه واپس راوګرځي دا مونږونه سره واپس راوګرځي د الله د رضا لپاره داسې کپړو کې داسې لپټو کې مونږونه مګوي چې پای کې وختخ کاری یا په دې کې مونږ